آیا په جسم کې بیماری لرئ؟ ولې به نه لرئ؟ نن سبا خو هر څوک که غټه بیماری نه ده په وړه بیماری کې خو خامخا مبتلا دی. وړه ده او که غټه بیماری ده تاسو په جسم کې لرئ، آیا د دې نه نجات غواړئ؟ الله رب العزت به درته د دې نه نجات درکوي بغیر د دوی او بغیر د ډاکټرانو نه. هغه څنګه د رمضان المبارک دریمه جمعه چې کومه نن روانه ده، په دغه دریمه جمعه د دې جمعې د ورځې په هره حصه کې کوم مسلمان چې دغه آسان عمل وکړي، نارینه دي که زنانه دي، سړي دي او که ماشومان دي چې هر څوک دي خو په بیماری کې مبتلا دی، کوم مسلمان چې دا عمل وکړي الله رب العزت به ورته د دغې بیمارۍ نه هغه که وړه ده او که غټه بیماري ده نجات به ورکوي. بلکل مسلمانانو ورونو دغه عمل د نن ورځې سره خاص دی، کومه چې نن د رمضان المبارک دغه دریمه جمعه روانه ده دې سره دا عمل خاص دی. د یو ډېر لوی عالم دین، د ډېر لوی نامور عالم دین د طرف نه دغه عمل ښودلی شوی دی، یو ډېر غټ شیخي طریقت دی چې د هغه د علم الله رب العزت ناشنا علم ورکړی، د هغه د طرف نه دا عمل ښودلی شوی دی او ډېر یو مجرب عمل دی. کوم مسلمان چې دا وایي چې زما په جسم کې بیماری ده، هغه که وړه بیماری ده که غټه بیماری ده، هر انسان ته خپله بیماری معلومه ده او ډېر ستړی شوی دی، ډېر د دغې بیمارۍ نه تنګ دی او نجات غواړي، نو دغه د رمضان المبارک دا دریمه جمعه چې کومه نن روانه ده، تقریبا نن د 22 تاریخ دی، په دغه 22 تاریخ باندې به تاسو دغه عمل کوئ په دغې دریمه جمعه باندې. دا د نن ورځې سره خاص عمل دی، په دې وجه زه تاسو ته بار بار وایم چې دغه عمل وکئ. آسان عمل دی، د قرآن عظیم الشان سورتونه دي او د هغې نه پس دعا کول دي، الله رب العزت نه دعا غوښتل دي، د دغې بیمارۍ نه پناه غوښتل دي، د دغه بیمارۍ نه نجات غوښتل دي. نو عمل درته ښایم، دغه ویډیو زه ډېره اختصار سره جوړوم او دغه کوشش وکړئ زر تر زره په خپله عمل وکړئ او نورو مسلمانانو ته هم زر تر زره ورسوئ. دا عمل مونږ ته د خپلو استادانو د طرف نه راورسېدو او مونږ غواړو چې دا تاسو ته هم در ورسو. نو عمل دا دی د ټولو نه مخکې چې درود ابراهیمي کم چې مونږ تاسو په مونځ کې وایو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود ابراهیمی به 11 کرته 11 مرتبه مخکې او 11 کرته اخره کې، 11 مرتبه مخکې 11 مرتبه اخره کې، مینس کې د قرآن عظیم الشان د 13 سپارې 2 سورتونه دي. اولنۍ سورت دی الم نشرح سورة الانشراح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دویم صورت دی 21 کرته به دا صورت وی او دویم صورت چې دی هغه سورة قدر دی، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا صورت بم 21 مرتبه وی، 21 کرته به دا الم نشرح صورت شي، 21 کرته دا سورة قدر بشي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. دا 2 صورتونه په منځ کې شي، 11 کرته به درود پاک ته مخکې شي، 11 کرته به د اخره کې شي او بیا کله چې دا دی وویلې په دې باندې به خپل جسم دم کې او د هغې نه پس به دعا وغواړي، الله ته به لاس اوچت کې او د دغې بیمارۍ نه به دعا وغواړي او دا عمل به په دې نیت کې چې یا رب کریم دا کومه بیماري چې په ما کې موجوده ده، هر انسان ته خپله بیماري معلومه ده، هغه که وړه ده او که غټه ده، نو هغه بیماري به پکې مینشن کې، هغه به پکې یاده کې، هغه به په ذهن کې راولي، د هغې نه به پناه وغواړي او د هغې نه پس دعا دې چې وکړه، بس ان شاء الله العظیم الله رب العزت به د دغې بیمارۍ نه درته نجات درکوي. نو ډېر آسان عمل دی او دا عمل دا خبره نوٹ کړئ، دا د رمضان المبارک د دغې دریمې جمعې سره خاص عمل دی. په دې وجه تاسو زه بار بار وایم چې دا عمل وکئ، خامخا یې وکئ، ان شاء الله مونږ به هم کوو، تاسو به هم کوئ او ستاسو د دغې شیر کولو د وجې نه به نور مسلمانان هم دا عمل کوي او ان شاء الله العظیم ډېر په یقین سره وکئ. ګورئ ښه، ډېر په یقین سره دا عمل وکئ، الله رب العزت به ان شاء الله د دغې بیمارۍ نه درته نجات درکوي. دا به نه کوئ چې تجربې دپاره او ټیسټنګ دپاره چې راشه دا زه چک کړمه چې سره څه کېږي، نیت خالص کا، انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دارومدار په نیت سره دی. که چېرته دې په یقین سره په صحیح نیت سره دا عمل وکړو، الله رب العزت به درته نجات درکوي. دا یا ساته ان شاء الله العظیم د الله په فضل سره بیماری الله راولي او الله رب العزت به نجات درکوي، الله رب العزت به شفا درکوي. د الله ذات خیر او شر او څومره تکالیف او څومره خوشحالۍ چې انسان ته رسیږي، څومره حالات چې په انسان باندې راځي، دا د الله رب العزت د طرف نه راځي. نو کوشش وکړئ دغه ویډیو او په دغې عمل باندې خپل هم عمل پې راشئ او نورو مسلمانانو ته یې ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.